وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. صدق الله العظيم. سورة هود 12 پارہ 14 نمبر آیت دی. فمخی آیاتن کی دا نوح علیہ السلام دا قوم واقعہ ذکر شوا. بدی آیاتن کی ہم دا نوح علیہ السلام دا قوم واقعہ ذکر کی گی. نوح علیہ السلام خپل قوم تا دا دین دعوت ورکی. قوم پسر کشے کی کوشش زیادی او نوح علیہ السلام خپل دعوت چلے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی کہ نوح علیہ السلام خپل قوم تا دعوت ورکو. دا قوم خلق دا نوح علیہ السلام خلاف شو. نوح علیہ السلام میرا گیر کو دمر اوہو چا پخپل خیال کی دی مڑکو. داغین بعد پا یو زور شار کور کی اغرزو. دی خیال دار آگی چی نوح علیہ السلام مرشو او منت اخلاص شو. خلچ نوح علیہ السلام پا ہوش کے راغی واپس با پا سبالے بیادی قوم تا دعوت ورکو دا یو اللہ مانی. بیاب نوح علیہ السلام باندې دا خلق راجم شو. بیاب دمر اوہو چه پخپل خیال کے بدی اغا مڑکو. قوم ظلمون کول. یو رز یو بوڑا سڑے پا ہمسا باندې روانو خپل زوی ورسرو. دا بوڑا دی خپل زوی تا ہوئی چه دا دی سڑی نزان ساتا. جکہ دا سڑی خلق بل دین تا اڑی. بھئی خبل دین تا اڑی ترا کدا کونٹے پلار نے کونٹے واقعستا او نوح علیہ السلام پہ دمر اوہو چی بے ہوش را پرے. قدی بے ہوشی حالت کے چکل نوح علیہ السلام ہوش کے راغ بیاد اللہ نے سوال کی او دیتا دعوت کار. آخر داج اللہ جل شانہو نوح علیہ السلام تو وحی اکڑا لن یؤمن من قومک چستا پا قوم کے باقی سوک ایمان نہ روڑی. پس دا چکم روڑی بس دی روڑ نور ایمان والا خلق نشتا. سکا دبا دعوت ترکا وغیب سرکشی کولا بیابے دعوت ترکا بیابے سرکشی کولا. کلچ نوح علیہ السلام تو وحی شچی نور سوک ایمان نہ روڑی. نوح علیہ السلام تا اللہ نے سوال کی ایمان نہ روڑی و حلاکے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. یا اللہ پاکا پا مقدس مکد دے خلق یو کورم مپرید طول حلاک. انک انتظرهم یدلو عبادک ولا یلد الا فاجرا کفارا. کدی کچری بیا تپریگ دی خود دی بچے و نسل بیا طول کافران پیدا کی گنو سرکشی کو بیا پاتی کی سوکم مپریگ طول حلاک. نہنم سو کالا دعوت نبات. نوح علیہ السلام کو بد دعا رستو کڑے دا ہم خدا اورو چے آسان ٹکی دا نہنم سو کالے تبلیغ کڑے ویل آسان کار گردے گرا. سڑی با یو رز محنتو کی یو میاش بو کی یو کال بو کی نہنم سو کال دیر زیاد وقت ہے. سوچ وطو کہ نو نوح علیہ السلام حوصلک ورڈے رغٹو چپا نہنم سوا کالا کی الادواتیا یا ادیا کسان خبر امنا نور نمان لو بیام لگیا محنت جاری ساتی او داغی ظلمون و سمرو. حالت دا بے ہوشی کی دی بخیال داوی سڑے مڑک بیا بے پریخ ہو دو ظلمون دون حد او دا نوح علیہ السلام کارتا گورا دا آیت امت مسلمتا دا نوح علیہ السلام دا تبلیغ دا واقعہ امت مسلمتا
د دعوت په میدان کې د حوصله سبق ورکړي چې ته کار کوا دې ته موږ رسول منو کنه مني ته د دین مهنت کوا څوک به درته خو یو څوک به درته بد وي خو مهنت پرېږده ما نوح علیه السلام څومره مهنت کوي خو پرېښودی نه د مسلمان د پیغمبر د وارث او د پیغمبر د متبع کار به همدا وي چې خپل مهنت به جاري ساتي چاته به ګوري نه پیغمبران نه معاف کړي نو عام مسلمانان عالمان او طالبان او تبلیغان به څوک معاف کړي چې د چا د مخ دنیا پیدا د هغه نه معاف کړي نو عام مسلمان به څوک څه معاف کړي نوح علیه السلام ته چې کله الله جل شانه وحی وکړ چې د ایمان نه وروړي بددعا یې وکړه چې بددعا یې وکړه نوح علیه السلام ته الله پاک حکم وکړ چې ته کشته جوړه کړه عذاب راولم کشته جوړه کړه زمنګ په نگرانۍ کې جبرئیل علیہ السلام براته طریقه به وته خودل او کشته جوړول او کومه فیصله چې الله پاک فرمایي ما کړی د کوم خلکو د هلاکت داغي په باره کې ما سره خبره نه کی چا چې ایمان وروړي بس دا ټیکو چا چې نه دی وروړي دا به هلاکو دې کې ما سره خبره نه کی چې بچا باندې عذاب راځي نوح علیہ السلام لګیا دي کشته جوړول یو کشته جوړ کړ چې هغه 300 غز اوږده ده 50 غز هغه پلنه ده او 60 غز د ځمکې نه اوچته ده کافران خو بیا هم کافران چې نوح علیه السلام به کشته جوړ دی او په تیرېدل ډرامې به کولې اوس په پرېوځه پیغمبر مسترکانی کوي منگ بوی دا نپی گی نا بوئی دا سے گوری کنا اوبا نشتا و کشتے جوڑی دو نغٹ کشتے سر جوڑی اوبا نشتا ڈرامے بے گوری دری چت کشتے حضرت نوح علیہ السلام جوڑا کرا پدی کشتے کی نوح علیہ السلام دا اللہ پاک پا حکم باندی اغا مسلمانان چاگا دا نوح علیہ السلام سر ملگری شو اغی پا چت کې کېنول ورپسې چت کې هغه څاروي چې خلک کم ساتي هغه څاروي کېنول جوړه جوړه د ټولو څارو قسمونو نه کېنول نوح علیه السلام کشته جوړې علامه ابن حجر سے لیکي چې نوح علیه السلام کشته جوړول دا به وینو وړه زموږ دا ویني دلته زما خالق خطا ګونو وي ګونو وینو دی بخوړه وی بیا وتعالى جل شانه وحی وکړه چې د اکابر نمونه پیول کې بیا به نه خوري وی اکابر څوک دي پنځه نمونه پیول کې یو پیول کې محمد بل پیول کې ابو بکر بل پیول کې عمر بل عثمان بل علي دا نمونه پیول کې دي کشته له به نه خواله ناراضي نوح علیہ السلام په کشته باندې پنځه نمونه ولیکل کشته وینو نه خوړه او بعض علماء فرمایي چې اول به دې کشته کې دي او د اسمات کو دي کافران دا به اسخاقوله چې سبب نوح علیہ السلام غریب بیا سپ یو کړه چې دا ظالمان دی بیا چې سپا موسی نوح علیہ السلام بلا دی بیا ګندګي الله پاک په بیماری راوست او داسې بیماری و چې د خپل ګندګي په ځان مګل بیا بټک کېده د نوح علیه السلام کشته په خپل دی بیا صفا کوله الله پاک سرخوال سشتا کشته نوح علیه السلام جوړي خمجدار په طبيعت باندې لګیا دا الله په حکم جبرئیل علیہ السلام ور سره دی ور پسې ټوکې کوي نوح علیه السلام ته فرمایي تاسو نن موږ پسې ټوکې کوي ور یو وخت را روان دي بیا به مونږ تاسو پسې ټوکې کوو خاندو بدر پسې خوشحالېږو بدر پسې پته به ولګي تاسو اوس داسې مستۍ کې په کفر کې غرق کړئ او مونږ پسې ټوکې کوئ دا الله جل شانه عذاب پر راځي پته به لګي چې نجات به چاته ملاوي او څوک به هلاکېږي نوح علیه السلام کشته جوړه کړه بیا شروع شو بیا پکې مخکې سو شو اب ان شاء الله مخکې مزید درس کې راشي
دې سبق کې موږ دا زده کړل چې د دین کار کې مشکلات به راځي او خپل محنت به نه پرېږدي. نوح علیہ السلام 950 کاله کار کړی دی، محنت یې نه دی پرېږدي. تاسو ته مو وویل چې عبدالله بن عباس وایي چې دې خلکو به دومره ووهو چې دوی به په خپل خیال کې دې مړ کړو، نو بیا به په شاړ کور کې وغورځو چې زموږ چې خلاص شو، نو چې دوی به هوش کې راغی واپس به راغی بیا به محنت شو. محنت چې کې د دین کار کې نو هر قسم حال به راځي، خو د مسلمان شان به دا وي چې خپل محنت د دین به نه پرېږدي، دین به نه پرېږدي، نیک اعمال به نه پرېږدي او د دین محنت به نه پرېږدي. خپل منزل مقصود الله پاک رضا به هر وخت کې مخې ته مستحضر ساتي. موږ تاسو اکثر د تبلیغ والو ملګرو نوح علیه السلام واقعه او دا دې دپاره اورو چې 950 کاله ډېر زیات عمر دی او هغه محنت کې نه ستړي کېږي، نو موږ به ولې ستړي کېږو؟ هر وخت کې محنت د دین پکار دی. څنګه طریقې چې تا ته مکملاوېږي د دین محنت کوو. ضروري دا نه ده چې تر دین محنت الګې چې دعوت تبلیغ محنت کې لګیا که نه به کې هر وخت کې په کومې طریقې چې مکملاوېږي د دین کار کول پکار. الله جل شانه دې موږ تاسو ته توفیق نصیب کړي. نو فرمایي وأوحي إلى نوح او وحی اکړې شو نوح علیہ السلام ته انه یقینا شان د خبر دادې لن یؤمن من قومک هیڅوک ایمان نه وروړي ستا د قوم نه الا من مگر هغه څوک قد آمن چې ایمان راوړی دی. چې چا راوړی دی بس دا نور ایمان والا نشته. فلا تبتئس پس ته مخه پکېږه بما کانوا یفعلون پاکارنو چې دا کافران یې کوي. تا ته کوم تکلیف در رسی په دې خفه کېږه مه. واصنع الفلک او ته جوړه که کشتې بأعیننا زمونږ په نګرانۍ کې ووحینا او زمونږ په تعلیم باندې طریقه به ته موږ ښایو ځکه نوح علیه السلام د کشتۍ چل نه وه. ولا تخاطبني او تما سره خبرې مه کوه فی الذین بباره دې کسانو کې ظلمو چې کافران دي انهم مغرقون یقینا دی بغیر کولی شي. دی باره کې بر سره خبره نکي. ويصنع الفلك او دو جوړول کشته وكلما مر عليه ملأ او هر کله چې تیرې دل جماعت من قومي د قوم د دې کافرانو سردارانو مشران به تیرې دل او د کشته جوړول سخروا منه دی بټوکې کولی په نوح علیه السلام پسې دا ټوکې به کوي ترسه به وی چې پیغمبر مسترکان نعوذ بالله یا به د تو وبنشتو دونه غټ غټ کشته جوړي دا ټوکې او ډرامې به کولی خو دې ته پته نه و چې دا د الله په حکم لګیا دا کار کوي. قال او نوح علیہ السلام ان تسخروا منا کچرتا سټوکې کوي من پسنن روز فإنا نسخر منكم پس یقینا من بټوکې کو تاسو پسې کما تسخرون لکه څنګه چې تاسو من پسې ټوکې اوس کوي. فسوف تعلمون بزرد چې تاسو به پیښی من یأتیه عذاب چې پچا باندې برازي عذاب یخزیه چې دا سړی به رسوا کوي ويحل عليه او راځي په د باندې عذاب مقیم دائمی عذاب به راځي او دائمی عذاب پر راغی چې دی هغه عذاب کې غرق شو تر نن لا په عذاب کې مبتلا لګیا دي. دا د همیشه عذاب دی ته ولې ورسېدو د پیغمبر یې نو منل داغه مخالفت او دشمنی کړی و. الله جل شانه دې موږ او تاسو ته د دنیا او د آخرت د عذاب نه نجات نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.